الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا حقه يوم حصاده وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما انتهائی قابل قدر او معزز سامعین کرام، څنګه چې موږ او تاسو ته پته ده چې د لولور ورځې هغه اختتام ته ورسېدي او په دې ورځو کې اکثر خلک چې دینو د فصلونو عشر یعنی د غنمو زکات ادا کوي، نو داغي متعلق مرګري تپوسونه کوي، نو لہذا د دې وخت مناسب چند مسائل به مونږه ذکر کو. اهم اول خبر ادا د چیرې عشر داوی څه عشر دا عربی ټکی دی او دا لسمی حصے ته ویل کی. فقها عشر هغه دې ته وایي چې سړی فصل وکړي، غنم وکړي، جوار وکړي، یا باغات وي او یا نور په پټو کې د څارو دپاره واښه ماښه نری یا دارنګ جوار یا باجرا وغیرہ هغه وکړي، نو پاغي کې لسمه حصہ ورکول فقیر لا، مسکین لا، مستحق لا دې ته چې نو عشر ویلې کی. کله کله داسي چې په بعض پیداوار کې په بعض فصل کې شلمه حصہ هغه ادا کیږي، خو چونکه بنیادی پیمانه او حصہ چې دا نو هغه لسمه حصہ ده، دیو جنا ټولو ته تقریبا عشر ویلې کی. دا عشر دی، د دې فلسفه د دې حکمت څه دی، شریعت دا ولی مقرر کړی دی په فصل کې، نو د دې حکمت هم هغه دا دی چې یو د انسان د مال څخه کومه ناجایز مینه ده نو هغه کم شي، هغه ختم شي. ناجایز مینه د مال او د دنیا دا انتهایی خطرناک چیز دی. حدیث کې وایي حب الدنیا رأس كل خطیئه، د دې دنیا سره مینه او محبت په دې اندازه کول چې سړی پکې د شرعي احکامو نه غافل شي، د شرعي احکاماتو خیال و نه ساتي او په ناجایز طریقه باندې مال حاصلول شروع کی، نو دا د هرې برایي جړله دې ته ویلې شوې ده. حب الدنیا رأس كل خطیئه. نو یو دا چې دغه مینه او محبت هغه کم شي، ځکه چې انسان په خپل مهنت کړي
په خپل مشقت برداشت کړي سړی تودی په ځان تیری کړي دا پټي او د فصل د سنبالولو ذمہدار ته پته لګي چې هغه څونه مشقت تیری او څونه تکلیف برداشت کړي دا غي باوجود دا غمان نه دا لسمه حساب ویلي او هغه چاله ور کوي نو ظاهره خبره ده چې دې سره د انسان د زړه د مال هغه مینه چې هغه ختمي بل دا چې په معاشره کې نادار افراد چې کوم وي کمزوري افراد چې کوم وي نو د هغې سره د همدردۍ اظهار دی د بایچارګۍ اظهار دی بل دا چې په دې سره مال د انسان پاکیږي او دا مال چې پاک شي نو دې کې خیر او برکت راځي دې کې او قدرتی نمو بڑوتری راځي وغیرہ وغیرہ ډېر حکمتونه دي د دې حکم د دې شرعي حیثیت سره نو څنګه چې زکات فرض دی زکات ادا کول فرض دي د قرنګي عشر د غنمو د فصل د باغاتو زکات یا عشر دام چې دینو فرض دي دا د قرآن عظیم الشان نم ثابت دي د احادیثو مبارکو نم ثابت دي په قرآن مجید کې الله تبارک وتعالى فرمایي وآتوا حقه يوم حصاده او ورکی تاسو حق د پټي یوم حصاده پورز د لو داغي باندې یعنی کله چې فصل لو کوي سنبالي کوي او داغي نه کم آمدن حاصل شي نو داغي حق ور کوي او حق دقه لسم عیسا یا شلم عیسا تفصیل و منگو رستا بیانو اغا دا کول دی بل ذکر اللہ تبارک و تعالی فرمائی یا ایوہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ایمان والاو انفقوا خرج کئی تاسو من طیبات ما کسبتم دغه پاکیزه مالونه چې تاسو ګټلي ومما اخرجنا لكم من الارض او هغه چې راایستلي دي موږ تاسو لرا د ځمکې د ځمکې کم فصل چې دی د هغې کم خارج چې دی کم آمدن چې دی کم حاصلات چې دي نو د هغې نه هم تاسو خرچ وکئ د هغې نه هم تاسو د هغې زکات ادا کړئ او دارنگی حدیث شریف کی راضی پیغمبر پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی وی فیما سقط السماء العشر کم پٹے کم فصل چاگا پا بارانی اوبو باندی اوبشی سیراب شی نو باقی کے لسم حصہ دا فصل ادا کول چلے نو آغا ضروری دی وفی ما سقی بالنصح نصف العشر کم پټې چې هغه د ټوبیل په ذریعہ د ډول په ذریعہ د راهټ په ذریعہ یعنی پاغه اوبو باندې سړی مشقت کوي بجلی په خرچ کیږي یا جنریټر په ذریعہ یا هغه مالیه ادا کوي دا اوبو اجرت ادا کوي نهري وبدي نو پاغي کې نصف عشر یعنی شلمه حصہ ده نو دا د احادیث مبارکه نم ثابت دي عشر او دارنګي د قران نم ثابت نو دا څنګه چې د زکات حکم دی فرضي حکم دی د قرانګي عشر چې دی نو دا فرضي حکم دی لازمی چیز دی دا د دې د حکم متعلق مسله د دې سبب چې دی سبب د دې عشر څه شی نو سبب د دې الارض النامیه بالخارج حقیقتا دا سزمکه دا چې هغه عشري زمکه یې ټیکسي زمکه نه ټیکس والا نه نن سبا خو ټیکسونه نشته او هغه زمکه داسې چې هغه پیداوار کوي
دا فصل قابل ازمکای او هغه باندې باقاعده سړی چې دی نو فصل وکړي هغه وشي او هغه ته حاصل شي دای سبب دی. اوس د سړي سه یو پټی ور سره دی او هغه د فصل قابل دی خو په هغه باندې دا کرکیله وکړي نو هغه فصل کوي خدا سي شړې پرېښودو نو داغي عشر داغي زکات په هغه باندې نشته. البته کوم چې ټیکسیز مکای چې باغی باندې ټیکس مقرر وي نه ابتداء خو ټیکس په کافر باندې لګي په مسلمان نه لګي نو کو هغه پریدي هغه د کر کې قابل وي نو داغي نه بیا حاکم وخت خپل ټیکس وصولي هغه وکړي او کوی نه کړي. خو شریز مکه چې دا هغه څو پوری زمیدار کړلی نه داغي نه داغه دانی حاصل شي نه نو هغه پوری په هغه باندې او شر نشته چې پټه شړ پروت نو دا د دې سبب دی. د دې لپاره شرایط کم دي نو شرایط دو قسمه شرایط دي دو قسمه شرطونه دي. یو ته د اهلیت شرطونه ویل کیږي چې کم سړی د دې اهل دی چې هغه به عشر ادا کوي. بل د محلیت چې د کم ځمکې به عشر ادا کوي. نو اهلیت کې یو اسلام دی دا سړی به مسلمان وي په دې باندې چې نو عشر لازم دی. البته کو چرته کافر وي ذمي وي یعنی هغه ته یو اسلامی ملک دی هغه ول نېشنلټي ورکلا هغه دا غزي باقاعده باشنده شو دا غزي دا ملک نه حساب شو او هغه چرته د یو مسلمان نظم کواخلی نو بده کې به درې قول دي. خو نن سبا علماء او مفتیان کرامو د امام محمد رحم الله په قول فتوا ورکړي دا چیرې د عام مسلمان په شان بداغنه عشر حاصل کړي شي. امام صاحب وایي ټیکس دی او قاضي صاحب قاضي ابو یوسف رحم الله وایي ډبل عشر دی. خو هغه په دې کې مسائل پیدا کیږي نن سبا حاکم وخت هغه د مسائلو نه خبر نه او عام خلکم زیات شد بود نه لري نو ردی وجنه مسائل پیدا کېدلی شي. نو د عام مسلمان نه چې کوم عشر اغستل کېږي هغه به د کافر نه هم اغستل کېږي. نو یو دا چې سړی مسلمان دویم دا چې هغه ته د دې حکم علم وي چې دا عشر ورکول دا فرض دی. دا د هغه مسلمان لپاره دی چې هغه چرته یو کفري ملک وي دارالحرب کې او هغه ته د احکاماتو پته نه ځکل ته خدا سي بیانات او دغه هغه ماحول وته جوړ نه نو چرته یو سړی داسې ځکه او هغه ته پته نه د سره چرګنی په فصل کې هم داسې زکات شته نو بیا په هغه باندې هم ضروری نه دی ځکه چې هغه ته پته نشته. دا دوه قسمه شرایط د اهلیت دي او دوه قسمه شرایط دوه شرایط هغه دي چې هغه د محل سره دغه پټي سره د ازمکه سره تعلق ساتي. یو شرط دا دی چې د ازمکه به عشري ځمکه وي. عشري ځمکه څه ته ویل کېږي یعنی کم نه چې موږ د عشر زکات ادا کوو. یو د جزیره العرب ځمکه ده دا ټوله عشري ده چې څوک کوي نو هغه به د هغې نه عشر ادا کوي زکات به ادا کوي. دویم دا چې یو علاقه داسې ده چې د هغې خلک په خپله مسلمانان شي نو د هغو چې کومې ځمکې دي هغې کې به هم عشري یا مسلمانانو د جنگ په ذریعه ونیوله او بیا په مسلمانانو کې تقسیم کړه هغه هم چې د عشري ځمکه ده یا د مسلمانانو کورونه او د هغې نه پټي جوړ شو هغه هم چې د نو عشري ځمکه ده نو ځمکه به عشري وي. او دویم دا چې دی پکې کم څیز په مقصدی طور باندې کرلی او هغه حاصل شي نو دا دوه شرایط چې کله موجود شو نو بیا په دغه سي فصل کې په دغه دانو کې په دغه څیز کې چې نو بیا عشر لازم دی. نو دا ټوټل څلور شرایط شو. باقی دی کې ضروری نه ده چې یو سړی د عاقل وي کومه بالغ دی وي کومه معصوم وي یا داغي دماغي توازن ټیک نه وي او داغه ځمکه د په دغه طریقه باندې او باغی چا فصل ولا وکړه او هغه دانی وکړي نو داغي عشر بم ادا کیږي. اگر کو دا کس نابالغ ولې نه یا د دې دماغي توازن خراب ولې نه نو عقل او بلوغ
هغه د عشر د پاره چې دی هغه شرط نه دی، ضروری نه دی. بله خبره د عشر متعلق چې دا نو هغه چند اهم متفرق مسائل دي چې د هغې په باره کې ملګري ډېر زیات تپوس کوي. په هغه سلسله کې اولنی سوال زه ذکر کوم، د هغې زمانه نعمت امیر صاحب تپوس کړی چې کله زمیندار لو وکي او بیا ترېشل وله راولي، د هغې څه خبره وکي، هغه له کمې دانې ورکوي یا نن سبا لوګري مزدوراني خلکو له په اجرت باندې لو کوي، نو هغې له ګېډۍ ورکي، هغه فصل ولا بیرته په اجرت کې ورکوي. نو په دې مخکې ما تفصیلي خبره کړې وه چې آیا په ګېډې شمار باندې لو کول جایز دي او کو جایز دي. نو اکثر لکه قدیم فقهاو داغي قدیم فقهي جزئیاتو ته چې وګوري یا نن سبا اکثر مفتیان چې کوم دي هغه دې ته ناجایز وي، چېرې په ګېډې شمار باندې لو کول دا جایز نه دي. داغي بنیادی وجه مخکې ما ذکر کړې وه چې داغي وجه دا ده چې شریعت کې مزدور له هغه څیز په مزدورۍ کې ورکول، هغه له په اجرت کې ورکول چې داغي په حاصلولو کې داغه مزدور عمل دخل وي، داغه مزدور په کوشش سره وجود تراشي تیار شي، هغه څیز بیا ته مزدور له په اجرت کې ورکوي، نو دا ناجایز دي. نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن قفيز الطحان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قفیز طحان نه جرندګړې چې دوړونه کم مز اخلي نو دا غې نه منع فرمایله. دیو جن کو یو جرندګړې ماشين والا تعالی وړوي دا غوړونه بیا مز اخلي نو دا ناجایز دي، ناروا دي. البته غنمي کلاوالی نه او تا وروړو دا غې نه مخکي پیشگی مزواغستا یا تا پیسې ورکړې نو بیا مسله ټیک ده درست ده، خو چې کله وړو کې نو ګوره هغه عمل دخل پکې رالی کنه، هغه وړه چې وکړه نو دې سړي وکړه جرندګړي وکړه، نو اوس دغه څیز دې له په اجرت کې ورکولی نه شي. نبي علیه الصلاة والسلام دا یو صریح جزیه ده، خو بیا فقهاو د دې نه دا مسله عام کړې ده، په دې باندې به نور جزیات قیاس کړي دي. په بدایع الصنایع کې ملک العلماء علامه کاسانی رحمه الله تعالی هغه وی چې بیا فقهاو د قیاس په ذریعہ د اجتهاد په ذریعہ هغه تمام جزئیات د دې دلان لیکلي دي چې هغه کې مزدور داسې چیز په مزدورۍ کې اخلي چې په هغه کې داغه مزدور عمل داخل وي، ناغه به ټول د دې دلان دی راځي او هغه به ناجایز وي. نو په هغې کې یو دا د ګېډې شمار لون دی، ځکه چې دا ګېډۍ تیاری شي غنم لو شي نو دا د دې لوګري عمل دخل دی پکې، نو لوګري لا بیا ګېډۍ ورکول دا ناجایز دی. خو تاسو ته ما ویلي چې کله یو علاقه کې عرب شي، دا اوس زمون خپله رایي ده د دلایلو په بنیاد باندې، او دارنګې بعضې فتاوجاتو هغې دې دا مسله ذکر کړې ده، نو دا غي پرانا کې نن سبا هغه حکم دا دی چې را چونکه عام عرف دی په هر ځای کې تقریبا دا طریقې کار جاری دی چې البته په ګېډې شمار باندې خلک لونه کوي، نو دا قیاسي جزئیات کله چې عرف د خلکو یو عادت او طریقې کار هغه د یو قیاسي جزئی خلاف راشي، نو په هغه صورت کې بیا د خلکو هغه عرف لا داغي کامن پریکټس لا داغي عادت له اعتبار وي، نو لہذا نن سبا د خلکو عام عادت دغه دی چې په ګېډې شمار باندې لو کوي، نو د دې وجې نه دا جایز دی دا جایز دی. دارنګې دقسې مسله د ترېشل لا غنم ورکول په مزدورۍ کې د هغې بالکل هوبهو یو شان مسله، نو د هغې چونکې عام عرف دی لہذا ترېشل والا له کو دغه غنمونه کم چې هغه غنم ورکې په مزدورۍ کې، نو د عرف او عادت ته وجې نه دا نن سبا چې دی جایز دی. خو دلته کې یو
بل خبر ذهن کی خودل پکار چې دی لوګری سره خبره صفا کول پکار اکم ګړی اکم مقدار چې ورکې نو چې هغه د مخ کې نه معلوم وي مجهول معاملات په شریعت کې هغه قابل اعتبار نه دي چې دا سه جهالت په یو معاملې کې چې داغه نه سوال لانجه جوړيږي لکه اکثر مالک او لوګری به بلانجای هغه څوک یرا زیت داسې په خپل خوخي بیلو ما څوک نه دا سلمه به تیلی لوګره ته خګېړي اوچته یو مالک هغه ول بیکار ور کوي نو بیا لانجش نو کو داسې د لانجی صورت به کې پرې کوس نو بیړو د سره جایز دی ځکه اجرت په شریعت کې هغه متعینی د مزدوری به متعینی خو هغه کې جهالت رانه نو شرعن به جایز نه داغه معاملہ نو ردی وجنا هغه با یو داسې مقدار مقرر کی یو داسې طریقه به مقرر کی چې دا هغه ګړې معلومه د مخکې نو څه خبره پاکه کی سپینه کی چې الکا په دونه پړی کی یا دونه مقدار کې چې کومه ګړې راځي هغه به زتاله در کوم یا سره عام چې څونه ګړې وي نو بس داسې به د سیل مت اخلي خبره اوس سپینه کی پاکه کی چې لانجه پکې پاتې نشي د لانجه څه چانس پکې پاتې نشي او خبره پاکه شي داغه اجرت متعین شي نو بیا ټیک د جایز د دارنګ لکه څنګه چې د تریشل والا سره خبره کوي بنزل سما اشپاړه سما خو بهتر صورتونه په دې کې دادي چې سړی ول پیسې ورکي په نغدو پیسو سره خبره وکي او باغی باندې په لو وکي دارنګ تریشل والا له پیسې ورکي نو دا بهتر صورت نو هغه چې کم تپوس کلیو هغه دا کلیو چې یاره دا لوګری له چې کم فصل زمیدار ورکو یا تریشل له کم غنم ورکلا نو د دې عشر د دې زکات پچاره دا بلوګری دا کوي تریشل والا به دا کوي کنه دا مالک چې کم دې زمیدار چې کم دې نو دا به دا کوي نو څونه فصل چې تعالی پټي او کو دا غټول عشر پتا باندې لازم دی مزدور له چې تا کم ورکلی دا غي زکات هم پتا لازم دی تریشل والا له چې کم ورکلی دا غي زکات هم پتا لازم دی هغه به تور کی اوس ګور دلته کې طریقې کار به تدا اختیار کې مثلا تا لسمه ګړې ورکلی دا لسمه ګړې دی ورکلی دا نو ته خپل حساب وکي چیرې مال دونه من غنم شو د دې لسمه حصہ دونه راځي نو چې لسمه حصہ دونه راځي نو دا هغه لسمه حصہ خو تا ورکلی دا نو دا غي چې بیا کما شلمه یا لسمه حصہ پتا لازم دا زکات نو هغه د مزدور دا هغه حساب بو کې او داغه نه خیر احتیاطاً لګزيات ورکا سینه چې پتا باندې پاتې شي خپل اندازه به ولګي چې هغه ما دونه ګړې ورکلی د دې پټي د دې غنمو دونه حصہ زمانه مزدور وړي دا نو دا هغه حصے شلمه حصہ یا لسمه حصہ هغه زکات بم تا ادا کی دارنګي تریشل والا استانه مثلا دو منه غنم چې دی شل دړی هغه استانه ویوړو په مزدوري کې واغسل نو داغه شلمه حصہ یو دړی زکات هغه بتا لازم هغه بم تا ادا کی نو د لوګری د لو او د تریشل والا چې کوم اجرت ته داغي زکات هغه په زمیدار باندې لازم دی هغه هم زمیدار ادا کوي بل دویمه اهم مسله هغه دا چې دلته زمکه اکثر په اجاری دي نو دا د پوس مرګري کوي چې د دې زمکه دا عشر چې دا اوس منګ ورکو کو دا بخان ورکي دا په خان لازم دی کو نه په منګ لازم دی نو دلته دوا اهم مسلې دي دوانو کې بعض اوقات خلق ملت سړی نه کی یو زمیدار د مونږ ټولو د زمیدار او اجاره تم زمیدار او زمیداری تم زمیدار او اجاره جدا چیز دی د شریعت په اصطلاح کې زمیدار چې دی نو دا جدا چیز دی د شریعت په اصطلاح کې زمیدار دی ته وای چیرې دا پټه مال راکا نیمستانی مزمالک په نیمه ورک یا په درېمه ورک دي ته زمیدار وای چې دا قفصن لبیرته تمالک لخپل حصہ ورکه کم فصل چوشي دا د شریعت په اصطلاح کې زمیدار ده په دې زمیدار کې نیمه دانه تا ته ملاو شي نیمه مالک ته ملاو شي هغه خپل دانو نه زکات ورکی ته به خپل نه ورکی دا د دې زمیداری حکم بل اجاره ده
لکه دلته اکثر مرګرو سره پټي په اجاره دي. اجاره هغه دی ته وایي چې را مثلا ته به مالا سالانه دونه پیسې راکې 40,000 30,000 35,000 یا به دونه منه دانې راکې کوتاله هر څونه کېږي مالا به دونه راکې سالانه دې ته اوس د شریعت په اصطلاح کې اجاره وایي. نو هغه زمینداره کې خو په دواړو باندې د خپلې حصې شو. د اجاري حکم هغه دا دی چې لکه دې کې د ائمو اختلاف دی د امام صاحب د صاحبینو خو زه هغه حاصل دا دی علامه شامی رحمه الله چې کومه فیصله کړې ده نو هغې دا کړې ده چې مثلا یو علاقه داسې ده چې په هغې کې خان اجاره اخلي هغه زیاته او زمیندار باندې د ځمکې اخراجات هم زیات راځي او خان ته فایده ډېره ځي د زمیندار په نسبت سره زمیندار ته کم ځي. نو په دې صورت کې بیا په خان باندې دغه فصل زکات چې دی عشر چې دی نو هغه په خان باندې لازم دی. او کو یو ځای داسې دی یو علاقه داسې ده چې په هغې کې کومه اجاره ده نو هغه درمیانه ده او عام طریقه باندې لکه څنګه اجارې چې کمی او زمیندار ته فایده زیاته کی. نو کو یو علاقه داسې چې په هغې کې خان ته فایده کمه ځي د زمیندار په نسبت سره زمیندار ته د هغه فټي نه فایده زیاته او اجاره کمی اخراجات په کمی نو په هغه صورت کې به بیا زکات چې دی د فصل عشر چې دی نو هغه به بیا زمیندار ادا کوي. لکه نن سبا دلته چې دی نو عام طور باندې اجاری چې دی نو هغه کمی دی او د خان په نسبت سره زمیندار ته د پټي نه فایده زیاته میلاویږي. نو د دې وجې نه په دې علاقو کې زکات چې دی نو هغه به د زمیندار په ذمه باندې د خان په ذمه باندې د هغې زکات چې دی نو نشته. دا بله دویمه اهم مسله وه. او دریمه اهم مسله هغه دا ده چې بعضې اوقات سړی داسې وکړي چې تیار فصل خرڅ کړي یا باغ دی هغه باغ خرڅ کړي. داسې اکثر کېږي باغاتي هغه خلک خرڅ کړي تیار شوي یا فصل خرڅ کړي. نو په دې صورت کې بیا مسله راځي چېرې دا چا خرڅ کو د چا پټی یا د چا باغ نو دا زکات دا به اوس دا سړی ورکوي مالک به ورکوي دا چا چې خرڅ کړی کو نه چا چې واخیستو هغه به ورکوي. دا مسله نو مسله دا ده چې فصل هغه پخ شوی مثلا باغ دی میوه پې لګېدلې ده او ظاهر شوی ده د هغې نه پسې باغ خرڅ کو نو دا چا چې خرڅ کو د دې په ذمه باندې زکات دی چا چې واخیست د هغه په ذمه نه. دارنګې فصل دی رسېدلی دی او پوخ فصل یې خرڅ کو نو دا چا چې خرڅ کو د دې په ذمه باندې زکات. اوس میوه نه د ظاهر شوی هغه خرڅول یا نه خرڅول جدا بحث دی. خو زه اوس د عشر حکم بیانو او هغه باغ یې خرڅ کو په ګل وغیره کې نو د دې چې کومه میوه ده د هغې زکات هغه به بیا په اخیستونکي باندې. دارنګې فصل دی نه دی رسېدلی غنم دی شنه دی او هغه شین خیدې خرڅ کو یا یې دانه نه ده کلی دانې نه ده رسېدلې پټی پوخ شوی نه دی او خرڅې کو نو بیا کو چېرته هغه اخیستونکي دا پرېښودو او دونه حد ته ورسېد چې هغه فصل پوخ شو دانې ترې حاصلې کړي نو بیا چې چا اخیستی دی نو هغه به د دې عشر زکات ادا کوي. او که نه په هغه شنه کې ورېبو نو په دې صورت کې بیا چې چا خرڅ کړی دی هغه به د دغه فصل چې دی یعنې کمې پیسې چې وله راغلې کم آمدن چې وله راغلی د هغه 10 حصه یا 20 حصه هغه به ادا کوي. اوس د 10 او د 20 تعلق دا د کوم قسمه ځمکې سره دی؟ نو یو داسې ځمکه ده چې هغه قدرتي اوبو باندې باران باندې اوبه کېږي. دې سره به دا مثلا موږ ذکر کوو چې په دې فصل کم اخراجات راشي نو هغه به ترې منحاکې وکړو. نو اصل کې د دې 10 او 20 حصې تعلق هغه د اوبو سره که اوبه قدرتي اوبه دي د چینو اوبه دي یا چې دی نو هغه باراني اوبه دي خرچه پې نه راځي نو داسې فصل چې دی د هغې 10 حصه ادا کول په تا لازم.
او کو چرته ځمکه داسې ده چې هغه نیري ځمکه ده د هغې مالیه سړی ادا کوي یا د ټوبیل د په هغې د بجلۍ بیل وغیره خرچه راځي سړی په هغه اوبه کولو باندې تکلیف کوي مالی خرچه پې ډکوي نو داسې ځمکه چې ده په هغې کې بیا شلمه حصه ده په دې کې نن سبا سپري راغلي دي د ټیکټر خرچه ده د خاورې خرچه ده دارنګې دا مزدور چې کم لګوي په ګېډې شمار باندې یا په پیسو باندې داغه مزدوري ده سپریګان دي وغیره وغیره نو دا ډېرې خرچې دي نو دا به پکې نه حسابوي دا به ترې نه منها کوي بلکې څونه پیداوار چې شوی دی د دې خرچو مرچو د منها کولو نه علاوه د ټول نه به چې دی نو دا زکات ادا کوي بل په دې سره زکات کې فرق نه راځي لسم او شلمه کې یو سړی په خرچه کړي نو هغه به شلم ورکوي خرچه پې نه ده کړي نو هغه به لسم ورکوي د دې سره تعلق نشته تعلق یې چې دی نو هغه د اوبو سره دی دا چند اهم مسائلو د عشر متعلق او دا مسائل چې موږ او تاسو یاد کو په دې باندې موږ او تاسو عمل وکړو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم